مسلمان ورونو ستاسو په وړاندې ما د الله رب ذوالجلال د کلام عظیم الشان یو څو آیاتونه تلاوت او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارکونه یو حدیث ولوست. مسلمانانو زموږ استاد رب ډېر کریم، رب ډېر مهربان، رب دې او الله رب العزت جنت د مؤمنانو بندګانو لپاره تیار کړی دی او الله رب العزت د کافرانو ظالمانو د لپاره جهنم تیار کړی، اور تیار کړی دی. مسلمانانو الله رب العزت نو تاسو دنیا ته را لېږلي یو دې لپاره چې تاسو زما بندګي کوئ، زما خبره منئ، زما کوم پیغمبر تاسو له درغلی په هغه طریقه باندې خپل ژوند او زندګي تېروئ. نو کوم جنت چې ما تیار کړی دا به زه تاسو له درکوم، دا به تاسو ته میلاویږي او دا زما ستاسو سره وعده ده. الله رب ذوالجلال د مؤمنانو بندگانو سره دا وعده کړی دا لوز یې کړی، دا عهد یې کړی چې کله الله فرمایي زما په وعده باندې تاسو پورووالی وکړو چې څه نه مې لېږلي یې هغه کار کوئ، یعنی زما عبادت، زما د پیغمبر په طریقه باندې خپل ژوند او زندگی تیرول او خپل د زندګۍ مقصد پیژاندل چې دا کار تاسو وکړو. الله دا خو تاسو ما سره دا وعده کړی دا په عالم ارواح. الله رب العزت د خپل بندګانو نه په عالم ارواح کې دا ټول موږ را ژوندي کړو، زموږ را تاسو کړی. الله رب العزت په خپل بندګانو ته اولیل چکل اللہ را جوندی کردا ٹول اللہ وطوی الستو بربکم ایضا بندگانو زستاسو رب یمو کنا تاسو ما را جوندی کرائی، تاسو ما پیدا کرائی او کائنات مستاسو مسخر کرائی، تابع کرائی دے. زستاسو رب یم کنا، خالق یم کنا، مالک یم کنا. طول انسانانو پیو آواز باندی اللہ تعالی قالو بلا یا اللہ ولنا زمون رب مونگا دا منو کی زمون خالق، زمون مالک، زمون رازق، زمون رب، زمون معبود اللہ دا منو. اللہ رب العزت فرمائی دا وعدہ تاسو رشتیا کړه. اللہ رب العزت بیا د خپل طرف نوائی چې کله تاسو په دې وعده قائم او دائم پاتې شوي نو بیا زما وعده واورئ، زم تاسو سره یو وعده کوم، یو لوز کوم، یو عهد کوم. هغه لوز زما دا دی، هغه وعده زما دا ده چې تاسو له به سزا نه درکوم، تاسو به اور د جهنم ته نه ګذارم، تاسو به تکلیف کې په چغو سرو او علا کې نه راچوم، تاسو لبا ہمیشہ راحت در کوما، سکون در کوما، اطمینان در کوما، خوشحالی در کوما. ازما بندگانو خود دغه لوز پابندی وکړئ، د دغه عهد خیال وساتئ کوم چې تاسو زما سره کړی دی. زه نورم مهربان یم په تاسو باندې، داسې ورځې به درکړمه، داسې شپې به درکړمه چې پاغي کې به تاسو د جهنم نه خلاصوما، تاسو لپاره لږ لږ اعمال زه په ډېرو باندې بدلوما، لوی لوی اجر به درکوما، لوی لوی ثوابونه د غرونو به درکوما چې تاسو هم دا جنت واپس حاصل کړئ. دا جنت واپس تاسو ته میلاو شي کوم چې د انسان د پیدایش نه مخکې اللہ رب العزت د انسانانو پلار آدم علیہ السلام ته ورکړو. الله وایي همدغه جنت به واپس تاسو ته میلاویږي، خو که تاسو کې د دغه وعدې پابندي وه او دوکه مو ونه کړه، ظلم مو ونه کړو، په خپل ځان باندې زیاتې مو ونه کړو د خپل ځان سره. مسلمانانو ورونو هغه رب زموږ او ستاسو بیا زمونږ او ستاسو په ژوند او زندګۍ کې داسې ورځې راوستلې، داسې شپې راوستې چې بهترین ورځې دي، بهترین شپې دي. لږ لږ عبادت الله په کلونو ثوابونو بدلوي.
لگ لگ ذکرنا اللہ رب العزت پا اربلو ذکرنو بدلئی لگ لگ تلاوت اللہ رب العزت پا دیر زیاد تلاوت بانی بدلئی دیو جنا زمون استاس ورم چلا کمی ورزی سبان شروع کی گی دیتا ایام عشر ولی کی گی دزل حجی ورزی دی دا دیر بہترین ورزی دی دیر دلوی دا قدر و دا قیمت ورزی دی ذکر مونگا استاس رب دے بانی قسم فرے دے والفجر واللیال العشر والشفع والوتر مونگا استاس رب وی زمادی قسمی پا سباد دے لسو رزو باندے زمادی قسمی پا دے لسو شپو باندے زمادی قسمی دے پا جف رزو تاق رزو باندے کلچی زمونگا استاس رب پا یوشی بانی قسم خری اغدیر دلوی قدر والی اغدیر دلوی قیمت والی اغدیر دلوی شان والی ذکر اللہ قسم خوری چکوری داش پیر دیر بہترین دی ستاسو نزائی نشی ستاسو ندا وقت اسی پزل تیر نشی دیری کمی دی لس دی شن ندی میاش ندا کلون ندی بلکہ لس رزی دی امدار لگی رزی اللہ دیر پارا مقرر کری چی بندگان پا کی عمل ہوکی بندگان پاکی دا اللہ رضا حاصل کی بندگان پاکی زان اللہ جنت نہ تیارے ہو کی انسان اس طرح کی گی پا عبادت بانے ہوں انسان اس طرح کی گی پا طاعت بانے ہوں انسان اس طرح کی گی پا دیر روجو نودنو بانے ہوں انسان اس طرح کی گی پا دیر دشپے عبادتنو کولو بانے ہوں وزمونگا استاس و رب دورا محربان رب نے دمرا مینا کا ان کے رب دے چشپے او رزی موتا دیری کمی را کری دی و عجر سمرہ دے ثواب سمرہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا رزی و دا شپے دا طولی دنیا چی کم وقنا اللہ دنیا پیدا کری دا دا کم وقنا دنیا وجود تراغلی دا کم وقنا رز و شپ شروع شوی دا اللہ رب العزت زمون استاس و خوب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی افضل ایام الدنیا ایام العشر دا طول دنیا نا بہترین ورزی یعنی دا اغا زمانی نوالا تر دا وس پورے بہترین ورزی چی دن اغا ایام العشر دا لس ورزی دی دا طول دنیا دا ورزنا بہترین ورزی او د دې فضیلت دومره زیات دی چې علما دا کم احادیث چې زموږ استاد مخې ته راغلي نو بیا خلک په دې کې یو سوال کوي چې را دا ورځې دومره بهترین دي او دې کې عبادت الله ته دومره محبوب دی نو دا د رمضان چې کومه میاشت او د هغې چې کومې ورځې او شپې دي او بیا خاص کر آخري د لیلة القدر چې کومې شپې لیلۃ القدر خو د یو شپه عبادت دا زر شپو د عبادت نه بهتر دی او ډیر لوی اجر او ثواب لري نو آیا د هغه شپو نه هم دا شپې او دا ورځې بهتري دي نو په حدیث کې خو د مسلم روایت دی هغې کې دا راغلي دي چې د ټولې دنیا د ورځو د شپو نه دا بهتري بیا علماو دا ذکر کړی چې یاره ورځې اخري لس ورځې د رمضان چې د هغې نه دا ورځې غوره دي او اخیره لشپې د رمضان چې دي هغه بیا غوره شپې عبادت د هغې غوره دی او د روژې چې څومره لوی اجر لري د رمضان روژه چې الله رب العزت د هغې اجر او ثواب بنده له په خپله باندې ورکوي فرشتو ته وایي تاسو د دې روژې ثواب مه لیکئ هر نیک عمل ثواب لیکلی کېږي او د رمضان د روژو الله فرشتو ته وایي تاسو مه لیکئ لیکن دومره لوی اجر او ثواب یې دی اللہ رب العزت دیو رسولا پاہیم قرآن ورکڑے دیو رسول شپولے پاہیبانی فوقیت ورکڑے اگر دیرش اگر کی عبادت لگ دیر گران دے دیر شرز عبادت کول اور روجن اگل آخر کی سر دیر زیاد کمزورش او اثر کی داغا کمزور اخکاری او داغا عبادت اگر ستڑیوال او داغا شوگرو اگر اثر کا بدن انسان اخکاری اڈیری دی او دا کمی دی دا لس دی خو اجر و ثواب دا دے دا غیر زیاد دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من ایام احب الى اللہ ان تعبد له
نشتره داسې ورځې چې ډېر زیات محبوب وي الله رب العزت ته علم عمل کول پاغي کې ان تعبد له چې بندگی وکړي شي د الله رب العزت فيها پاغي کې من 10 ذی الحج د دې لسو د ذی الحجه ورځو عبادت الله ته ډېر محبوب دی د باقي ورځو د شپو د عبادت نه د الله ته ډېر محبوب دی ګوره په دې ورځ چې ته روزه ونیسې په دې ورځ باندې رسول الله فرمایي تعدل الصيام كل يوم برابر د روزه نیول د دې د هر ورځ روزه د دې نه بصيام سنتين د یو کال اجر او ثواب الله رب العزت په یو روزه باندې ورکړي یو روزه دی ونیودا د سیدا لکه تا چې ټول کال روزه نیولې د ټول کال اوسره روزه نشي ګرانه خو بس د دې ورځو یو روزه دی ونیودا نو د دې ثواب ته دومره میلاو شو کار کم دی روزه صرف یو ده ثواب ته د غون د کال د روزو میلاوي 360 روزي چې ته ونیسي یو روزه دی ونیودا لکه 360 روزي چې دا کال دی نو دا ته ونیسي د اجر دی د روزي د نیولو اجر او ثواب دی او رسول الله فرمایي وقيام كل ليله او د شپې په دې کې تهجد کول شپې لنډې دي الله رب عزت اصل کې د دې انسان د حالت ته ګوري کنه چې دا بندا په ما څومره مایل دی او زما سره د دې مونږ څومره دا او دې د جهنم نه یریږي څومره او د جنت شوقي څومره دی دې عبادت الله نه ګوري اوس له پاسه د ټول شپې عبادت کې رسول الله دا کار مکو صحابه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تاسو کوم وکړو رسول الله عبادت سکے شپې هغه شپې د عبادت کی عبادت کې سملی وو او کله روزه نیسي کله نه نیسي او بیانوم دي بچیم دي هغه پرې کسانو نه قسمونه وکړه دا ټیک زمو مختصر دومره نشته قسمونه وکړه چې یو ځای په ټول شپې عبادت کوم او ځای په ټول عمر روزه نیسم او ځای په سره وعده نه کوم ځکه چې وعده بیا ځاخري بیا خوراک رزق او داسې دیاري میاړي او دا بکه نو دغه کې به ټیم ځای کېږي نو وعده نکوم قسمونه وکړه لا چې کله رسول الله کو تراغه شری ته پختنه رسول الله تری کسان راغلی او پر دین اخوا مانه تاسو ته مال دغه جواب په قسمونه او رسول الله راوي رسول الله راو غوښته دا تاسو ویری دی او رسول الله خبر یاد وساتئ چې تاسو نه الله نه ډیر یریږي زما یرا تاسو نه ډیر زیات ده الله نه ځکه زه پیغمبر یم زما یره ډیر زیات دویم دا دی چې زه ډیر هیرسنا کې ما د نیک عمل ډیر هیرسنا خدا کومه طریقه چې تاسو کوی دانشت نه به ټول شپه منځونه کې او نه به ټول عمر روزي نیسي او نه به دا کې چې وعده نه کوو داسې به عبادتونه کوم او جمعات کې وپروت منځ ورشان څه عبادتونه کوم وعده کې خو انسان نه وخت ځای کېږي دا نه کوم نه رسول الله دورات زما چې کوم سنت او طریقه دا په دې بچري ځان لبا سخت او بزان نه راولي تکلیف په بزان نه راولي زما مطلب دا دی چې الله ډیر عبادت ته نه ګوري رسول الله دا ډیر عبادت نه صحابه باندې کول ګوره دا رمضان چې کوم دا تراویح مو کو کنه رسول الله په وش پر راوته تو تراویح ته صحابه چې وکړه نو ته پته نه وکنه دا اعلان ملان نه کړی چې تراویح وکوم او زبر او زبر نه بس رسول الله راوته چې راوته په مانځ باندې ورته صحابه په شاته ورته ده بس کسان لګو اول شپه چې تراویح وکړه رسول الله کنه نو کسان لګو بیا دغه مرګري چې کله د شپې لاړ کنه یو موږ وکړو لاړ کورو رسول الله کوړه نه لوت سبا چې ګور هغه نور کسان خبر کړي چېرې کوم پس مو خو بیګاش پی رسول الله بس موږ کړه دې چې ناشنا خونه کاو ناشنا مزه کولا نه خو د عبادت دومره زیات شوقیان صحابه بس هغه وختي راغلي د جمعات کې ناس وختي راغلي چې هغه موږ خبر نو پر رسول الله داسې موږ کړه دې تاسو عبادت کړو مو پاتې شوی مخکې راغلي ناس چې ناس رسول الله بیا راووت چې راووت ګوري چې جمعات خو ډک شوی خلک ډېر به مونږ نو بیا هغه کسانو نور ته کوم چې پاتې شو هغه وی نو هغه نور زیات شو په درې شپه رسول الله راووته چې موږ د جمعات کې بيخي زین نشته رسول الله موږ دا شپه وکړو بلال کمرې ته خلک لا سبا چې ګوري په جمعات بيخي ډک شوی ځای پکې نشته رسول الله دا وس ناس دي چې رسول الله براوزي
او رسول الله استکمل کې ځان غلې دي دا ټوخي موخي ډېر وکړه واسي لکه چې رسول الله راوځي موږ ډېر انتظار وکړو شپنی ته ورسېد او رسول الله خاون دې ټوخي موخي او هغه غاړي مالي تازه کړي چې راوځي جی بس عبادت خدای مزه کوي رسول الله راوړل بدی ځان موضوع وکړه استلاره رسول الله راوړل سار لا صحابه د الله رسول د مخلوق راغله منزل او انتظار استاسو کوجی تاسو راونه وته رسول الله او زرا ولا وته ما ته پتا استاد دا شوق چې ما ولیدو نو ما دا وې چې بسم الله پتا سو دا فرض نه بیا به نشي کولای ځکه تاسو کم زین راوتی را رسیدلی د شپې تاسو په لکه کله را ناشته نه څشته لاس لګاو خپل لګاو کله ورځيګو کله پاسيګا را هوښ کړه رڼا په کور کې دا ونه په لار کې وتا سره راځي ته دې لري ناراضي هغه شوق الله ولي د صحابه خو رسول الله وی چې با تاسو د شوق پته دا خو کذاب بار راوته نو کې دې چې الله ماته چې ردامون په دې پرس اوس به کوي بیا باندې شي کول نو ګران بشي ته ګوره دغه چې د تعداد درکاتونو لږ زیات دي لږ سیوا دي نو شي کول بیا نو ذکر اول وته کني عبادت خوري رمضان وایي کور کې وکړو تاسو لا اول وته اصل زما مطلب دا دی عزیزانو چې الله رب العزت د انسان اخلاص ته ګوري ډیر عبادت ته نه ګوري چې بس د سمن خطه او ډیر عبادت کې لګي نه رسول الله ډیر مکوا بیا واستړش او بیا چې الله تعالی کوم اجر او ثواب درکړي کنه الله خو نستړی کیږي دا اجر خو تعالی درکړي خو ته واستړی شنه بیا د عبادت نشي کولای بازار مګرانه یو صابر رسول الله ته وایي د الله رسول الله ته ټول مرجي نسم رسول الله دا طریقه صلی الله وزه وخت را بسنګ نسم رسول الله درې ورځې روزي نسم بس هر میاش کې ایام 20 روزي نسم یا الله سما څو الله سما په الله سما غوي د الله رسول الله د دین کې ډېر طاقت دی نو ډېر निर्देश ما نو رسول الله عزت ډېر निर्देश دین له زیات نسا زیارت په ورځ او د ګل په ورځ باندې روزي نس دا مو سمرګری کا هغه د الله رسول دین زیات طاقت درمن دا چې بار هغه رسول الله مطالبه کول رسول الله ته جزاء د داوود علیه السلام چې کوم روزه وا اهم هغه طریقه نس څنګه وا یو ورځ به روزه نیول او بل ورځ به روزه نیول یو ورځ به روزه نیول بل به نه دا صحابه ته د الله رسول زماده دین ډیر طاقت کی رسول الله وی چې د دین اخو روزه شته دین نو ستا طاقت کی هغه د شوقي عبادت دی کنه دا ګران کار دی لکه دا مو تاسو په خله وي نور دا چې موږ رمضان روزي نه نیسو کله کار ټول دا غنمو ته غنو ته یو شی بل شي ته نو روزي خوري او بیا ګرځي ما روزي نه ولا دا زمو حال دی یو ځلی عمر ته وره کنه دا خبره خلاله دا خبره تکوما تیم برابر دی عمر رضی الله تعالی عنہ د یو کس چاره وس عمر ته امیر المؤمنین دې سړي روزه خورلې ده او په څه خورلې ده شراب اسکه څه نشي کړی ده بس روزه خورلې رسول عمر ته وته چې کته برګوري وته د خپل تنې ته وګوره سره څومره غټه تاله ده دا چې پیری مټې دي دومره په څټ دي او تا روزه خورلې ده دا د زموږ ماشومان چې سینه د اور خوري سینه هغه روزه دي صحابه څه کوله خپل د سینې ماشومان به روزه کوله سینه به نه ورکول بس پښمنی به سینه ورکړه بس به ول سینه نه ورکو چې ماخام اذان بنو شاغه پوری نو د ماشومان به جړل کله وو دي شو کنه انو دې ګوړې پیدا کړې ویل پاګه باندې بول را لغوله کله بعد ته استفاده کول مو ګرځول لا غوړې ټیم به ختم شو لکه جړل به ګرانه وته خو نو عادت کوله چې دا کار دي چې دا کول غواړي د عبادت کول غواړي او دوه غته تنه دې رستا تا روزه خورې نو زما د سینې ماشوم هغه د روزه دي سینې ماشوم اصل کی خبره راغله مسلمانانو ورو چې عبادت لک کوا خو مزیدار کوا خوندور کوا خسته کوا خپه شوکه کوا دې ته مو چې ورته 2 منټه دي 2 منټه راکه بس دا دې مونږ نه پاريږي مې یو 2 منټو کې موږ کومه او راوځم دنیا له ټول ورځ ور کړی دا او د الله عبادت له 2 منټه ورکې او هم نور کې شاشه ته ګوري چې راټول څنګه چل دي تین ته ګوري بار څنګه پوری کیو دا ختمي کله رات څنګه راشه وګور شو راته نو خپل کار دی تش به منظور کې سوچونه او فکرونه دا خدا لسروز فضیلت دا دی پورا خاص کر د عرفه د ورځې روزه رسول الله فرمایي 2 کال الله مخکینی ګناهونه په معاف کوي او د 2 کال مستری ګناهونه په معاف دا د عرفه روزه کوم دغه فضیلتونه ډیر دي خاطر زمو پورا دی هغه دا چې نهم د ذوالحجه عرفه وای نهم د ذوالحجه چې دا کم ذکر راځي
زمونږ نهم د ذوالحجې جدا ده د سعودي جدا عرفه دې ته نه وي چې هلته خلک عرفات ته ځي نو دې ته عرفه وایي نه نهم د ذوالحجې ته عرفه وایي دا چې ستا په کوم ځای کې وه ته چې کوم ملک کې وې هغې کې نهم ذوالحجه راغله هغه ستا عرفه ده بس به هغه ورځ باندې روژه ونیسه د سعودي ته مخکې یا وروسته هغه به وي ځکه چې سعودي د عرفات والو دپاره دا روژه نشته هغه به روژه نه نیسي دا زموږ ستا دپاره نه دا روژه ده نو دا مطالعه چې کوم دی نو دا معتبر دي د هر ملک خپل حساب دی زموږ د سعودي عرب یو ورځ او یو شپه مخکې دی په دغه کې په ټیم کې د دې وجې نه د هغې عرفه مخکې راځي زموږ وروسته خیر دی دا څه خبره نه ده نهمه د ذوالحجې د عرفه ده په دې باندې روژه نیسه دغه ثواب به تا ته پوره پوره الله رب العزت درکوي پوره پوره به درته میلاوي او رسول الله فرمایي رسول الله د دې عرفې په باره کې درته خبر کوم دغه ورځ ډېره قیمتي ده ډېره قیمتي انتهایي قیمتي ده رسول الله فرمایي چې په مخ د ځمکه داسې شپه نشته داسې ورځ نشته سوا د عرفې نه چې الله پکې د خپل بندګان معاف کوي او جهنم نه بچ کوي جنت ته داخلي د اور نه خلاصوي دا د عرفې په ورځ باندې یعنی بل داسې ورځ ګوره په رمضان کې الله جهنم نه خلاصوي په هره شپه کې خلاصوي هره شپه کې اخري شپه کې بیا ډېر زیات خلاصوي خو وایي چې د عرفې په ورځ چې الله کوم مخلوق د جهنم نه خلاصوي په بله یو ورځ هم داسې نه خلاصوي دومره ډېر او بیا وایي چې الله ورته رانږدې شي د بندګانو خپلو ته رانږدې شي څنګه چې د الله د شان سره مناسب ده او شان د بندګانو ته بیخي رانږدې شي عرفې په ورځ دې ته انږدې شي نو بیا الله فرشتو باندې د خپلو بندګانو ته ګوري او فخر کوي په فرشتو ته د دې بندګانو وګوره زما دا په جنت څنګه راته غواړي الله رب العزت فرمایي زما د قسم چې دې څه غواړي زه ورته ورکوم دا طریقې دي کنه دا عبادت دی په دې طریقه کوه الله ته به نږدې کېږي جنت به الله درکوي او د جهنم نه الله بنده له نجات ورکوي ان شاء الله د قربانۍ خبرې خو به په تېره جمعه تاسو ته کړې وې چا به قربانۍ وس کېږي نو خامخا قرباني وکړئ د بانو وانو د وجې نه مه پرېږدئ ځکه دا عبادت بیا نه میلاوېږي انسان د ژوند او د زندګۍ پته نه لګي چې دی به بل داسې قربانۍ ته پاتې کېږي یا نه بیا بل دا ورځې او دا شپې بهترینې به پرې راځي یا نه نو د دې وجې نه ټیم به ځان له نه ورکړي چې یاره دې کې نه کوم را روانه کې به وکړم نه نه که اوس دې کېږي او یا قرضدار باندې کولی شي وکړه خو چې د قرض د ادایګۍ توفیق دا اوس دې بیا وروسته کېږي چې هغه ادا کولی شي نو دا قرباني دا عبادت چې دی عظیم عبادت دی دا پرېښودل نه دي پکار غټ څاروي کې چې دی 2 کاله پوره شوي 2 او د دوی نه بره چې څومره عمر یې نو په هغې کې بیا 2 کسانو پورې تل کېدلی شي 2 او کچي څاروي چې دي لکه چیلی او چیلې دا د کال چې برابرې دی نه قرباني کېږي چې 1 کال شوی او ګډ او ګډه چې د شپږو میاشتې وي د هغې نه قرباني کېږي خو دومره ده چې یاره کم خلک شراکت کوي او په شریکه باندې قرباني علي نو د هغو نیت بالکل صفا پکار دی چې ستاسو قرباني خرابه نه شي او ښه څاروی په قتل پکار دي چې ګوډ نه وي شل نه وي خپل ماته نه غاښونه داسې نه چې بوډۍ ډېره زیاته غاښونه نشته خوراک نشي کولی ځان نشي مړولی کمزوري نو د دغه څاروونه بیا ځان ساتل پکار دي ځکه چې انسان اسی ځان سره سوچ کوي چې دا مونږ الله لګېږو نو ښه شی لېږل پکار دي چې بېکاره نه چې زما ستا پیرې باندې راځي مونږ الله لګېږو لږه حیا پکار ده د الله رب العزت نه هم چې الله وس دس درکړی دی ښه شی وګوره ښه قرباني وګوره دا پیسې ستا هلته د الله سره جمع کېږي لکه دا داسې نه ده چې یاره تا راواخېستې نور ته دې واچولې او نور بیا یا دې راواخېستې او اور ته دې واچولې اور وسېځلې نه دا ستا جمع شوي هلته ستا په اکاونټ کې جمع شوي او یو په 900 یو په 900 یو په 1000 یو په 1 او 2 لکه په هغې باندې الله رب العزت تعالی بدلوي نو دا ستا خپله پیدا ده دې کې د بل چا پیدا نشته انسان له الله وس ورکړی ښه څاروی پکار دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب کریم چې دا سوي او سمواره د رب په دې عمل کولو توفیق راکړي الله زموږ راضي شي یا الله دا کوم ورځې شپې چې په موږ را روانې دي الله موږ په دې کې د عبادت کولو توفیق راکړي الله رب العزت د روزې نیولو توفیق را راکړي الله د شپې د تهجد او د عبادت کولو توفیق را راکړي الله د ورځې د ذکرونو او تلاوتونو د منځونو او د نفلونو عبادت کولو توفیق را راکړي الله رب العزت دا ورځې زموږ بهترین ورځې وګرځولې الله زموږ د شفاعت او زموږ دغه سبب وګرځولې الله د جهنم نه د نجات سبب زموږ وګرځولې
الله رب العزت جنت ته داخلېدلو سبب زموږ وګرځولی. الله دا څو مسلمانان دلته راغلي الله د دې حاجتونه پوره کا، مشکلات ختم کا. الله د دوی دا کومې قربانۍ دوی بیا کوي الله په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کا. الله رب العزت موږ ډېر کمزور یو الله، ستا بندګان یو الله، ته زورور ذات یې. الله په موږ باندې رحم وکړه. الله رب العزت موږ ته زموږ ګناهونه معاف کا. الله د خوشحالۍ او د راحت او د سکون زندگی زمون نصیب کا. الله د مصیبتونو نه مونږ وساته، د بیمارو نه مونږ وساته. الله د ناګان آفتونو نه مونږ وساته. الله د ظالمانو د ظلم نه مونږ وساته. الله مونږ خیر راک. الله مونږ جنت الفردوس راکا. الله د قبر د عذاب او د محشر د سختو نه مونږ پامان. الله څونه مسلمانان ورونه خويندې زموږ پات شوي د مرګو پات شوي الله بخنه وتوکا. الله دې بهترین ورځې شپې دي الله بخنه وتوکا. الله مغفرت نصیب کا. الله قبرونه د نور نه ډک کا. الله په موږ باندې رحم وکا. الله زموږ کورونو کې رحمتونه او برکتونه نازل کا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.